حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. دا سورة حجر 57 58 59 60 نمبر آیتونه دي. حضرت ابراہیم علیہ السلام تا فرشتے رالے. ابراہیم علیہ السلام تی خوش خبری واورولا چتا تب اللہ زوی درکئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فرشتی چی دا لکانو شکل کی انسانانو شکل کی راغلی وی اخیر چی اپی جندلی ابراہیم علیہ السلام نا خوف روب لاری. ابراہیم علیہ السلام تینا تفوسو قال فما خطبكم ایوہ المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتو طویل جزاک اللہ مالهم دزوی زیرئی را ارساو استاسو اغا اہم کار ستاسو شان ستاسو مهم کار چدا راغلی پا کم کار فسی مقصود بالذات اہم کار خستاسو بل کار دا دا ما تزیر را کول دا خود تردل للباب دا خوش خبر مراک را استاسو اہم کار چدا. قال رت ابراہیم علیہ السلام اویل تفوسیو کو کنا دا فرشتونا فما خطبكم أيها المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام ورتویل ستاسو اہم کار ستاسو مهم صدقنا اور علی گلی شویو فرشتو کم مقصد لفار خدای علی گلی کنا. قالوا فرشتو ورتویل کنا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فرشتو جواب ورکو جو ابراہیم علیہ السلام مغلار لے گلیو کنا دا آغا قوم دا لاکت لفارکنا
کم قوم چې مجرم د کنا جرائم پیش قوم لفار خدای را لګلیو کنا هغه باندې عذاب راولو کنا چاغه د چا قوم ده د حضرت لوط علیه السلام قوم ده ور الله ورته قوم مجرمین اویل مجرمین معنی جرائم پیشه جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې قوم لوط کی 10 گندا اعمالو دا 10 بزما امت کی پیداش یو به یو لسمم پیداش چا یو لسم عمل قوم لوط کی نو زما امت کی به پیداش یعنی جرائمو کی به زما امت قوم لوط درست پریگ دی بلزه قرآن کریم فرمائی كانت تعمل الخبائث دا قوم لوط والا چوکنا صدم والا چوکنا كانت تعمل الخبائث اللہ ویدی خبیث اعمال کو کنا خبیث اعمالنا یو عملیتاو چھ مجلس کی بناستو کبشلو کبسلو کبزرو ہر طرف نہ بدے ٹھزنو آوازنو ٹھزنو بھی اچھول یعنی مجلس کی جان بوچ کر قصدن آمدن ٹھز اچھول تا گناہ دا خبیث عمل دا گندہ عمل دا قوم لوط عمل دا عیب دا دی با قصدن آمدن اچھول اس غیر اختیار خو گناہ نت غیر اختیار خو انسان بی اختیار ہے قصدن عمدن تل اچول دا گناہ دا قوم لوط عمل 2012 کی حج کی ماں سریو مرگریو دا باجوڑو مسجد نبوی چکم وضو خانی دی آغا سین چلان دی کرشی تی خانه کی دی لیر باترومون دی ابا جوال والا مرگری راتویل ویزا باتروم تزم تراتا ادری مایل سید چنینوت چرا اوتی ماہتویل بیجلی گرمولا چه نلکم داسی کلاو کرا نلکی داسی چغی وحلی دا اخی پشاد مسجد نبوی لاندې تی خانه کې وضو خانی باترومونه دي چې نلکه کلاو کړي د نلکې داسې اواز وي لکه اوښه چغچغې وي هلته خلک بلی نه وو کې ولاړ ما ته ویل بجلیګر ملا دا ولې دا څه سیسټم پکې لګولی ده مال دا سعودي حکومت دا سیسټم ځکه لګولی ده چې هلته نور خلک په لاین کې درته ولاړ دي که نه چې ستا ټیز څوک وانه وري که نه ځکه دا عربو کی عیبو د اسلام نمخ کم عربو کی عیبو اسلام چراغی اسلامم دا ټیز اچول قصدن آمدن دا یا عیب اگرزول کنا دا قوم لوط عمل یا اگرزاو کنا دا ششتم یا ذکر لگولی دا یو عملو بل 24 گھنٹی دا قوم لوط عمل مارغان او باندې لوبې کړل مارغان جنګول مارغان الوزول دی پسې غافل
بل پلار به ناستو صدوم خار ته چې څومره لارې راغلې وې د بهر نه ناست به و او مچوغنې به ورسره وې الیندې به ورسره وې داسې به کتل چې څوک به هم په لار تېرېدی هغه به په ګټو ویشتو والرمي بالبندوقیه خلق به ویشتل په ګټو باندې دا د قوم لوط عمل او 24 غنټې شپه ورځ به قوم لوط خلق چې وو په پټپارو به ناست خار کې محلو کې بس د کورونو وړاندې ګلیو کې به ناست ګلیو کې کېنستل د کورونو مخکې کېنستل دا د قوم لوط عمل ده مسلمان ته دا پکار نه ده چې چېرته ګلی کې کښېني پټبارو باندې کښېني که نه ګپې شپې ولګوي یا جومات ته راځه یا خپل کاروبار ته ځه یا په خپل کور کې کښېنه وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ جناب رسول الله صحابه ته فرمایل چې ستا کور دې تا ځای کړي ستا کور دې تا ځای کړي مطلب دا چې په کور کې کښېنه که نه کاروبار ته ځه مسجد ته راځه خپل کور کې کښېنه په تړو کښېنستل دا د قوم لوط عمل ده که نه الله فرمایل قوم مجرمین خدای ورته قوم مجرم ووایو که نه فرشتو حضرت ابراهیم علیه السلام ته ویل چې تا ته هم دا خوش خبري واوروله چې تا ته به الله زوی درکوي دا خو به دې راتلو کې نور زمونږ اهم کار مهم چې کم دغه دې لپاره خدای را لېږلی و چې دغه مجرم قوم باندې قوم لوط باندې عذاب راولو قالو اویل فرشتو حضرت ابراهیم علیه السلام تا او ابراهیم الله مونتویل چې لاړ شئ صدوم خار قوم لوط تباه کړئ لیکن دې تلو کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته زیری ورکړئ چې ستا به زوی کېږي که نه قالوا اویل فرشتو انا ارسلنا الى قوم مجرمین او ابراهیم علیہ السلام الا مونږ لېږلیو هغه قوم لره چې هغه مجرم قوم د ګناهګار قوم د که نه جرائم یې انتها ته رسېدلي دي که نه هغه قوم باندې مونږ عذاب راولو که نه الا آل لوط مگر دارت لوط علیہ السلام کور والا چې دی د لوط علیہ السلام ملګری چې دی که نه کور والا چې دی که نه او باندې عذاب نراولو انا لمنجوهم اجمعین دارت لوط علیہ السلام کور والا چې دی هغه ټولو ته مونږ د الله په حکم سره نجات ورکوو که نه د عذاب نه بچ کوو عذاب ورباندې نه راولو د لوط علیہ السلام کور والا څوک دوه لوڼې وې بس نارینه اولاد د لوط علیہ السلام نو دوه لوڼې وې یو لوط علیہ السلام ښځه فرشتو ورته فرمایل چې د لوط علیہ السلام ښځه به هم تباه کېږي ښځه چې وه قوم فرسته وه د لوط علیہ السلام د یو پیغمبر ښځه هم بدکاره نه ده تېره شوې د ټولو انبیاء کرامو ښځې پاکې وې
والطیبات للطیبین انبیاء پاکو خزی هم پاکی وی د لوط علیہ السلام خزه پاکه وه بدکاره نه وه نعوذ بالله صرف دا وه چې قوم سره ملاوه او قوم پرست قوم والا ته دی ویلی وو چې که شپه کې زمون کره میلمانه راشي نو به زه لوی اور بل کړم شپه کې د اور لوګی نه ښکاري لمبه یې ښکاري نو چې کله تاسو لمبه وګورئ زمونږ د کور لمبه په بره ځي تاسو پوه شئ چې زمونږ کره میلمانه راغلي دي نو بیا راځئ میلمنو سره خپل خواهش پوره کوئ لواطت او که د ورځې میلمانه راله هم به زه اور بل کړم د ورځې بیا د اور لمبه نه ښکاري لوګی یې ښکاري دا اور بلول دا د دې او د قوم منځ کې دا نشانو انتخابي نشانو کنه دغه وجه باندې فرشتو ورته وفرمایل چې الا امرأته مگر دارت لوط علیہ السلام خزه چې کومه ده کنه واهله نوم یې واهله وکنه قدرنا دا فیصله مخکې مونږ کړې ده یعنی الله دا فیصله کړې ده کنه د هلاکت فیصله مونږ پرشتي چې یو د الله د طرف نه مونږ په ډیفټي باندې یو کنه خدای ډیفټي لپاره لاره لېږلې یو کنه ډیپټي زمونږ دا د په دې سفر کې جبریل ورته ویل کنه چې ابراهیم علیه السلام ته د زوی خوش خبري واوروئ کنه او قوم لوط باندې عذاب راولئ دغه د عذاب ډیپټي لپاره مونږ خدای رالېږلي کنه نور کارونه ټول د خدای دي عذاب راوستل نجات ورکول هر څه د الله کار ده کنه فرشتو ځان ته د قدرنا او لمنجوهم نسبت فرشتو ځان ته مجازن وکړو ځکه فرشتي خدای را لېږلې وې کنه الا امرأته قدرنا مگر دارت لوط علیہ السلام خزه چې کومه ده قدرنا دی باندې دا فیصله مونږ کړې ده کنه مخکې انها لمن الغابرین چې دا به پاتې کېږي کنه وروسته پاتې کېدونکو خلکو کې عذاب چې راتو فرشتو لوط علیہ السلام تویل چې فاسری باهلک بقطع من الليل لوط علیہ السلام خپل کور والا وباسا د شپې آخري حصہ کې کنه هجرت وکړي ځکه د صبح صادق وخت کې به دا ستا خار ټول دا صدوم به سره د ځمکې سره د جانورو سره د انسانانو سره د آبادیانو سره د باغاتو جبریل ورته زبې په یو وزر باندې اوچتهما اسمان ته به رسوما بیا به الټا رافرېږدم کنه ته د شپې آخري حصه کې هجرت وکړه خپل کور والا هم ځان سره بوځه او ستا کور والا تبا الله نجات ورکوي دا ستا دولونو ته لیکن ستا ښځه چې ده دا قوم پرست ده قوم سره ملاو ده دا به پاتې شي کنه وروسته پاتې کېدونکو کې کنه بیا چې کله عذاب راغی کنه لوط علیہ السلام الشاته به نه ګورئ کنه چې غړم شو کنه قوم الله تبا کو جبریل اوچت کو اسمان ته به الټر اپره خدای کنه دا خار
خزی شاعت اکتل لوط علیہ السلام لونو تویل شاعت بنگوری خزی تویل شاعت بنگوری کنا لونو ید لوط علیہ السلام خبر امنلا خزی چی غرم شو طول خار را فریخ غلطا خزی چی داسی شاعت اکتل ویلوی مخم تور شو زما قوم خود تبا شو ماتم یشرو کو کنا دبرن یو گٹرالا پدی سر یا اولگی دا لاند تین اوتلا غزای باندی دا لوط علیہ السلام خزت باشوا الا امرأته مگر خزد لوط علیہ السلام قدرنا انها لمن الغابرین د دې باره کې مونږ فیصله کړې ده چې دا به پاتې کېږي رستو پاتې کېدونکو سره یعنې رسته پاتې کېدونکی خو قوم ده قوم به تباه شي دا به هم تباه کېږي که نه لوط علیه السلام ته وړاندې لاړ شه هجرت وکړه شام ته لاړ شه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين